هارون الرشید بادشاہ دغه علماء سره ډیر زیاته مینه وه. دغه علماء په کال کې یو ځل راغونډول، هغې به بیانونه کول، هر یو سره به چې کم مهارت و هغه به ښکاره کو، کم فن کې به چې دی ماهر و هغه به ښکاره کو. دې دوران کې یو کس راغلی و ناشنا، هغه سټیج ته درخواست وکړو چې مال پکې د خبرو لږه موقع راکړئ. د هغه درخواست منظور کړی شو، چې منظور شو ده ته پکې موقع ورکړی شوه. ده په دین اسلام باندې بحث وکړو، خو ډېر ښایسته بحث یې وکړو، ډېر دلایل بیان کړو، ډېر دلایل بیان کړو. هارون الرشید بادشاہ د هغې انداز بیان نه متاثره شو. د بیان چې کم انداز و، کم دلایل و، کم بلاغت و، کم فصاحت و، د هغې نه هارون الرشید بادشاہ ډېر زیات متاثره شو. چې متاثره شو وروستو لږ ساعت چې د بیان ختم کو، د هغې نه دی وغوښتو سیټ ته کو، میلمه ومې نه پېژندلې، ډېر ښه علم لري، ډېر ښه ژبه لري، بلاغت لري، فصاحت لري، خو ما تر اوسه پورې نه پېژندلې. نو زه خو ټول علما پېژنم، چې تا پکې څنګه نه پېژنم؟ ته څوک یې؟ خو داسې ښکاري چې میلمه یې که نه؟ نو ده ورته وایي او زه میلمه یم، زه مسافر یم، مسافر یم. دلته څنګه راغلی وي؟ دا خو په دې لاره تېرېدم، نو ما وکتل چې د علماو یو مجلس شروع دی، ما راشه په دې کې حاضري وکړه. زه یم مسافر، د لارې تېرېدونکی یم. خو یو خبره واوره، هارون الرشید بادشاہ ته وایي دا کم بیان چې ما تاسو ته وکړو که نه، دا ته چې ته متاثره شو، ما د اسلام مطابق بیان وکړو. وګوره زه پخپله مسلمان نه یم، ته زما د بیان نه متاثره شوې، ما ډېر ښه بیان وکړو. وګوره چې دا خبره دې په ذهن کې پخپله مسلمان نه یم. ښه پخپله مسلمان نه یم؟ نه، ته څه یې؟ زه عیسایي یم. هارون الرشید بادشاہ ول دعوت ورکو مسلمان شه. ډېر لوی مهارت لري په اسلام کې، ډېر لوی فوه لري، ډېر الله ښکلی بلاغت او فصاحت د بیان درکړی دی. مسلمان شه، مسلمانانو ته به ډېر خیر ورکړي. وی نه مسلمانېږه. ولې نه مسلمانېږي؟ وی زما په زړه کې یو څو خبرې پرتې دي چې د هغې معاینه ما په خپله نه ده کړې، د هغې پورې زه نه مسلمانېږم. هارون الرشید باچا ته وایي که ستا په زړه کې څه اشکالي، په زرګو علما راغلي مولان ناست دي، چې تا ورسره کښېنم چې د کومې خبرې ستا اشکال دی چې پای کې دې مطمئن کړي، تا هغه خپل اشکال ووایه، مطمئن به شي. نه زما اشکال چې دی هغه داسې زما د مطمئنېدو نه دی چې تاسو ما کښېنوئ ما مطمئن کړي، تر څو پورې چې دا اشکال زما د زړه نه وتی نه دی، دا شک زما د زړه نه وتی نه دی، د هغې پورې نه مسلمانېږم. ښه ستا خوښه ده نو، زه هم مولان ناست دي مطمئن به دې کړي، خو ته وایي چې نه ما نه شي مطمئنولی، نو ستا خوښه ده. میلمه لاړ، مسافر لاړ را روان کله وخت ورته یاد چې هارون الرشید په دې ورځو کې بیا مجلس لګوي. هغې مجلس ته بیا حاضري کړې ده. چې بیا یې حاضري کړې ده، بیا سټیج سیکرټري ته درخواست ولیکو چې یاره ما ته پکې د بیان موقع راکړئ. د بیان موقع ورته ورکړی شوه، بیا یې بیان وکړو، ډېر ښایسته بیان یې وکړو. هارون الرشید بادشاہ وپېژند چې دا خو هغه پروسکنی سړی دی، ده خو چې زه مسلمان نه یم. بیا یې وغوښتو سیټ ته کېنو، وی څنګه اوس راته ووایه چې اوس مسلمان یې که نه یې؟ وی الحمدلله اوس مسلمان یم، اوس مسلمان یم. دا بیان مې په حالت د اسلام وکړو، هغه بیان مې په حالت د کفر کې و، پروسکنی بیان. هارون الرشید بادشاہ دا خو راته ووایه که نه، تا چې زما په زړه کې یو اشکال دی، یو سوال دی،
هغه سوال حل شو ذکر اسلام را هغه سوال حل شو څنګه حل شو وی زما په زړه کې دا شک وکنه چې دا قرآن د الله کتاب دی او کنه دی دا خو دا ټول مولان وي دا ټول خلک وي چې دا قرآن د الله کتاب دی نو چې آیا دا د الله کتاب دی او کنه دی او کو د الله کتاب دی نو چې په خپل اصلي شکل کې دی او کنه دی ډېر زمانه وته ده نو کوم کتاب دومره وخت په خپل اصلي حالت کې پاتې کیږي نو چېر دا په خپل اصلي حالت کې وي او کنه وي کېدای شي د مولانو پکې ځان خبرې د نکړې ایستلي وي دا سوال زما په ذهن کې وي داسې مې وکړو وي ما وي چې تجربه کومه وي تورات مې ولیکو او ډېر ښایسته شکل کې مې ولیکو ډېر ښایسته مې ولیکو د سرو زرو په اوبو سره مې ولیکو او د یهودیانو عبادت خانې ته مې وړو ما ورته وی چې یاره دا صحیفه ما تیاره کړې د توراتو د ثواب په نیت باندې تاسو ته هدیه کوم دا قبوله کړئ هغې زما نه واخېسته او زما ډېر عزت وکړو وایي که توره وکړه ته وایي چې ټیک شو صحیح دی بلکل صحیح دی ځه زه ترې را رخصت شوم خو په هغې تورات کې ما یو کار کړی و چې ټول مې ګډ وډ کړی و د یو ځای نه خبرې ایستلې بل ځای کې ورمنډلې د بل ځای نه ایستلې بل ځای کې ورمنډلې بعضې مې ترې ایستلې وي بعضې مې پکې د خپل طرفه لیکلي وي تورات کې مې دا ګډوډۍ کړی و یهودیانو وکتو ډېر ښکلی تورات دی پوه پرې شو زما نه یې کېښودو ښه سنبال یې کړو زما ډېر عزت وکړو ما وایي چې یاره تورات په خپل اصلي حالت کې نشته دی ما پکې دومره بدلون وکړو دوی پرې پوه نه شو دا په خپل اصلي حالت کې څنګه دی وی رالم انجیل مې ولیکو انجیل مې ولیکو ډېر ښایسته مې ولیکو هغې کې مې دا بدلون وکړو یو آیات د بل نه ځای ته وایه بل د بل ځای ته بیایه څه خبرې مې ترې ویستلې څه مې پکې د ځان طرفه وردن نه کړي د عیسایانو عبادت خانې ته مې وړو هغې ته مې ویل چې یاره تا سره مې دا صحیفه تیاره کړې ده ډېره ښایسته صحیفه ده دا ما نه قبوله کوي هغې رانه قبوله کړه ویې کتو وروکتو وایي چې بلکل ټیک دی زما ډېر عزت وکړو ما وایي چې یاره انجیل هم په خپل اصلي شکل کې نشته دی ما ورسره څه چل وکړو دوی پرې پوه هم نه شو بیا ما وایي چې راشه په قرآن باندې اوس تجربه کومه د قرآن مې ولیکو خو ډېر ښایسته مې ولیکو په ډیزاین مې ولیکو د سرو زرو په اوبو مې ولیکو خو قرآن کې مې داسې وکړه چې بدلون مې پکې وکړو یو صورت د یو ځای نه راواله بل صورت پسې کېده بل د بل پسې کېده څه آیتونه مې ترې ویستل څه مې پکې وردن نه کړو ګډ وډ مې کو او ډېر ښایسته مې تیار کو او د طالبانو څو طلباو مدرسه کې اوښتېده راوښتېدو مدرسې ته ورغلمه استادانو طلباو ما ورته وي چې دا صحیفه مې تیاره کړې د قرآن دا زما نه قبوله کوي ما له پې الله اجر راکړي هغوی را خوشحاله شو قرآن یې واغېستو وایي چې قرآن یې واغېستو کولا وي که داسې وي اړه وراړو وایي چې هله دې کې خو فرق دی دې کې خو فرق دی دا سورت یاسین په کوم ځای کې دی لیکلی دی هله سوره اخلاص کوم ځای ایښی دی هله دا آیت خو پکې نشته خو پکې در ځان نه وردن نه کړی دی هله په دې آیت پسې پلان کې آیت هغه خو پکې نشته دی وایي ګپ ګپ یې ونیومه وایي چې سړی درنه لاړ نه شي ونیسئ ونیومه ګیر چاپېر رانه تاو شو کچ کچ ماشومانو چې کاکا دی قرآن سره داسې چل کړی دی زمونږ قرآن خو داسې نه دی دا تا اوس داسې چل کړی دی وایي چې ونیومه ما چې څه فرق دی پکې وی د یو حرف غلطي راته په ګوته کړه چې دې ځای کې دا غلطي کړې ده دې ځای کې دا غلطي کړې کچ کچ طلباو واړه واړه ماشومان نابالغه هغه راته وایي چې کاکا دې ځای کې دا غلطي ده دې ځای کې دا غلطي ده دې ځای کې دا غلطي ده زه په ژړا شوم په ژړا شوم هغه وایي چې ولې ما چې قصدن مې داسې کړي دي هغې قصدن کړي دي ما دا خبره معلومه ولا آیا قرآن په خپل اصلي شکل کې نن موجود دی که موجود نه دی وی په تورات مې دا تجربه وکړه هغوی پوه نه شو په انجیل مې دا تجربه وکړه هغوی پوه نه شو په قرآن مې دا تجربه وکړه تاسو خو زه ګپ ګپونه مو وجه مې نه ورم ما خو وی چې زه دا قرآن ګورم چې آیا دا په خپل اصلي شکل کې دی او که نه دی
ما ته پته ولګي په قران کې څوک د یوې نقطې بدلون نشي کولای یو نقطه په یو نقطه په کوم ځای کې چې په ها باندې نقطه د پاسه نه ټکې نه او تا په ټکې کړې نو سل حافظان مرته وي دا څه کړه دا ها او تا ته خا جوړ کړی دا غین او تا ته غین جوړ کړی دی دا دې څه کړی دی ایماوي چې بس قران په اصلي شکل کې نن موجود دی د دې د حفاظت ذمہواری الله غستی دا هارون الرشید ته وویل چې داخ کې نورستو مسلمان دا څنګه ګان اوریدل د لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې پدې پتا اوس ته ان شاء الله نو هیڅ خسته واقعیان او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشانه سره کلیک کړئ تاسو ته اندنه نیو ویډیوګانې مخه ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم شریک کړئ والسلام ډیر مننه